السلام علیکم. زه یم تاسو ګوبه پیدا محمد د عوامي پیغام نیوز سره. څنګه چې تاسو ګورئ دلته دا ګڼه ګوڼه ولاړه دا ټول غریبانان یتیمانان او کونډو وارثان راغلي دلته. فرحان حبیب صاحب چې کوم دا شانتي پروګرامونه د مهنګایي په تور کې مهنګایي په دې ولې چې نن سبا ډېر غربت دور دی او نو په دې پروګرامونو کې چې هغو یو حوصله افزایي وشي دې پروګرامونو نه موږ ډېره شکریه د ملګرو ته وایو او د خپل چینل د طرف نه او د موږ هم کوشش کوو چې دا پروګرام موږ هر ځای ته ورسوو او تاسو عوامو ته هم دا میسج ورکوو چې د دې پروګرام دا کم دغه چې دا زیات تر شیر کوي چې د نورو خلکو ته د دې دغه میلاو شي او دا شانتي نور هم ادارې کولاوي شي او د دې غریبانو سره امداد وکړی شي د دې مهنګۍ په دور کې. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم فرحان حبیب دی او زه د الهدى ویلفیر انټرنیشنل فاونډیشن اسلام آباد کوارډینیټر یم د ملکنډ ډیویژن. مونږه ماشاءالله د 13 سال نه چې دلته کې د سوشل ویلفیر سرویسز ورکو. دې کې زموږ سره د الهدى د طرف نه چې په هر کال باندې کم چې یتیمانان دي کم چې بیوا کونډې دي د هغوی دپاره هر کال دوی د راشن بندوبست کې اسپیشلی رمضان ټایم کې په دې کال باندې ماشاءالله مونږه وینټر ډرایو پروجیکټ شروع کړو. دا هم د هغه خلکو دپاره چې کم ډیپرایوډ پیپل آف د سوسایټي دي. د دې ارګنایزیشن مشر زه ډېر زیات شکریه ادا کوم د ډاکټر فرات هاشمي چې هغه یو اسلامیک سکالر ده او د اسلامیک تعلیماتو سره سره چې هغه سوشل ویلفیر خدمات ورکوي. د دې نه علاوه چې زه د خپل سوشل ویلفیر ډپارټمنټ ټیم کم چې زمونږ پیښور ریجن کې چې دی زه د هغوی ډېر زیاته شکریه ادا کوم. سپیشلی په هغې کې د میډم نګهت شاهین بابر زه ډېر زیات شکریه ادا کوم د میډم قرة العین او سره د هغوی د ټول ټیم زه شکریه ادا کوم چې ماشاءالله دوی په هر کال باندې چې دی زمونږ مختلف ایریاز ته دا سامان رالیږي او مونږ کم ډیپرایوډ سوسایټي کم خلک چې دی هغوی دپاره چې دی د دې مونږ ډسټریبیوشن کوو. دا چې دی جی اوس زمونږ په دې ایریا باندې چې دی دا زمونږ 100 پیکیجز دي په دې سوات ریجن باندې چې د دې به موږ ډسټریبیوشن وکړو. دغه شانتي 100 پیکیجز چې دي هغه موږ په کالام کې ډسټریبیوشن وکړو. 100 پیکیجز چې دي هغه موږ په چکیسر کې ډسټریبیوشن وکړو. دغه شانتي ملکنډ ډیویژن دی زموږ سره د دې نه علاوه د کې پی کې نه علاوه زموږ سره ټول صوبې دي. یعنې موږ زموږ کرنټلی چې کم ډسټریبیوشن شروع دی هغه زموږ په خیبر پښتونخوا کې څومره ضلعې دي پای کې شروع دی څومره سیټیز دي هغې کې دي. د دې نه علاوه پنجاب ایریا ده زموږ سره سند ایریا ده او زموږ سره بلوچستان ایریا ده. نه جی په دې کې زموږ سره د فازخیلی خلک دی په دې کې زموږ سره د مټي خلک دی په دې کې د خونچم ایریا خلک دی د شګۍ خلک دی د منګوري سیټي ایریا دی. نو دا د ډسټریبیوشن نه مخکې مونږ خپل یو سروې وکړو. بیا د سروې نه بعد چې موږ خپل ډیټا وکړو د هغه فون نمبر NIC نمبر مونږ انټري کړو او د هغې نه پس بیا د دې خلکو ټوکن نمبر راشي دوی ته مونږ فون وکړو او دوی راشي خپل پیکیج لپاره راشي خپل پیکیج. عوامي پیغام نیوز زه ډېر زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو راغلی مونږ له یو ټایم راکړو او ماشاءالله دا ډېر زیاته ښه خبره ده چې زموږ سره دغه شانتي فلاحي کارونه کیږي او د هغې چې دی مطلب ښکارېږي خلکو ته. نو د دې نه به نور خلکو ته لیسن هم میلاویږي او هغوی چې دی هغو به هم دغه شانتي د سوسایټي د خپل خپلوانو یا کم ډیپرایوډ پیپل آف د سوسایټي دي د هغوی خدمت به هم کړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس. د الهدى انټرنیشنل ویلفیر فاونډیشن شکریه ادا کوم چې هغو په دې پرفتن او دې مهنګایي په دور کې د دغه فقراو مساکینو کونډو رنډو مدد کوي. الله جل جلاله قرآن مقدس کی فرمائی وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. تاسو د نیکۍ په کارونو کې د خلکو مدد کوئ تاسو د ګناه د کارونو کې د خلکو نه کناره کشي کوئ. نو زه د دغه فاونډیشن ډېر انتهایي مشکور یم چې د دې د مهنګایي په دور کې چې دغه خلک په چې ډوډۍ پورې حریان دي هغو په اظهار اخیستلو پورې حریان دي لکه دغه شان دیو د فقراو دغه مساکینو د کونډو رنډو مدد وکړو. انشاءالله الله جل جلاله بر دو دغه اداره مخ په وړاندې باندې بوځي او انشاءالله د دې نه به نور خلک هم عبرت حاصلوي چې داسې د الله جل جلاله الخلق عیال الله
دا مخلوق دا د الله جل جلاله کړه دا د الله جل جلاله پنبه ده. څوک چې د الله د مخلوق سره ښه کوي الله جل جلاله به د هغې سره ښه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر الناس من ينفع الناس، په تاسو کې بهتر هغه څوک دی چې د الله جل جلاله دا په دغه صورت کې چې دا خلک سهار راوځي دیاړي نه میلاویږي، کاروبار نه میلاویږي، بېروزګارۍ او د غربت دور دی چې په دغه وخت کې دا خلک دا فاونډیشن الهدا د دې غریبانانو مدد کوي. نو زه د هغوی انتهایی مشکور یم. الله جل جلاله تعالی مزید توفیق ورکړي چې داسې نور ادارې هم کېلاو شي او دغه فقرا او مساکینو مدد وکړي. الله جل جلاله تعالی مزید توفیق ورکړي. وما علینا الا البلاغ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د الهدا انټرنیشنل دا کومه هغې د خدمت خلق دا زما په خپل سر باندې اغوستې ده، خپل وس مطابق هغې لګیا دي، خدمتونه کوي د عوامو او د ډاکټر فرحت هاشمي چې کوم لرده د دې ارګنایزیشن د هغې بیا